بله ورځ راته یو سړي وویل بل واده کوم مال ولې ویل ښځه مې توره ده مال دوه خبرې واوره یو دا چې تور په توره شپه اخلا او د سپین پوښتنه وکړه بیا یې لا اخلا سپینه ښځه به وکړي خو ځان له به نه کې بل چاله به وکړي او دا توره به ستا ښځه وي ما خبره پوهېږئ توره ستا ښځه ده او سپینه به بیا د بل وي بله دا چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي رحمان بابا وایي چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ما چین شي مه یې وینه تاسو خیال لاره نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرض په ښځه کې خصلت او شرافت هغه دا دی رنګ خبره نه ده چې خصلت او شرافت پکې د انسانیت وي او نیک وي او دیندار وي کروڑها خسته ښځې د دې ښځې په خپو کې قربان شي خسته څه خسته بخرم سپینه نو هم بزرګه شوه بعضې خري سپینې وي که خیال هم کوي نو د دې وجه نه عزیزانو تنور د اور کې به هغه ښځې او هغه سړي پراته دا د پیغمبر حدیث دی او د پیغمبر خوب دی چې کم سړي خپلې ښځې لري او پردو ښځو پسې ګرځي او کم سړي ښځې خپل مېړونه لري او پردو سړو پسې ګرځي نن د ټول ملک حال وګورئ ما ته د تفصیل ضرورت نشته اوس دا ښځه او میړه چې مړه شي تر قیامته پورې به د دوی قبر د اور تنور وي کله به لمبې پاس راوړي او کله به ښکته وړي او کله به پاس راوړي او کله به ښکته کوه که نه ته ورپسې ختمونه او خیراتونه کوه ختمونه او خیراتونه د ملیانو دا ځان له سوداګري جوړه کړې هله ختم ورپسې وکړي هیله ده چې خدای پاک دغه کوي د هغې هیله ده اوس در کې یو ملا را پاسم نظر کې خو مې ډېر ناست را پاسم در کې چې ختمونه له تلی که نه تلی لکه طالبه که نه تا د خدای دیر سپارې قرآن ووایي چې دړه نه دی قرآن بخلی دی مړي پسې ورکوي وله قرآن وریجې او پولاونه در نه ووایي او سپاره خپل مړي پسې بخي او ما هم ورته ویلي خدای هم بنیاد وباسه نه در کې عقل شته نه در کې سړیتوب شته که چاته وایي چې څلوېښتي ده د مړي کور دی د میردین جومات شه چېرته جومات کې صفونه جوړ کا چېرته درای جوړې کا جومات له پکې والا خدای دې هلاک که چې وایي دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي خلک دې تورې خاورې وخوري تورې خاورې د مړي څلوېښتي چې خوري پروردګار دی پې بادګوله کې چې په ټکي راوپرړېږي څوک چې د مړي وریجې خوري الله دې په د بادګولې مرض کې چې په ټکي راوپرړېږي او مردار شي چېرته لار جوړه کا چېرته کوې وباسه چېرته خوار غریب یتیم کونډه رنډه یو بوره اوړه والا هغې کره ولېږه مړي پسې څه چل دی طالبان راولئ زمبی زمبی به کېږي او خیرات ورپسې زمونږ د دې جومات امام بیمار دی د دې جومات په دواړو سترګو ړوند دی ماشوم دلته لوی شوی دی ماشوم او په وینو کې لت پت په هسپتال کې پروت دی 2 کروڑه مړو ته به دواګانې کړي بل ورځ مې دی پاس ودرېږه دا وګورئ دا خاص شاګرد دی خپل مړو پسې مې باراوفاتو سکول غوښتل دنه پوښتنه وکړي بیا را سره پیسې وي یو بوره اوړه یو ټیم غوړي لسیره وکه څو سره چینی 15 لسیره چینی سیر تورې چای دله مې ټانګه ډکه کړه او کور ته مې ورولېږله تاسو خیال راغی
دا د مخامخ ناګیزان عرض می داو پارام کې نه کتا سو په دې سجدو منځونو بچ شوي نو کمړم نو دومره سوټه غول می په قبر وکي او په دې که خدای تاسو پرې خوي ټول ګپ دی دکانداری دا چا په دا د پاکستان د لیډرانو دکانداری ده لکه مونږه دکانداری جوړه کړې و چې ورونو اسلام راولم او په دې ملک اسلامي انقلاب راولم تاسو به جوړ رښتیا دي هغه له چې غرب یو د چرګ دا یو خو دا غټ اوږد پتونی یو دا لنډې پتونی کړي خیال هم کړی دی لنډې پتون کې غوښه ډېرې او چې یو غټ پتونی دی خلک خورم ملا صاحب څنګه چل کې خدای به خیر کی کوشش وکړو خدای به خیر کی کوشش وکړو لاړه نو په خبره پوهیږئ بل لیډر را پاسي ورونو غریبي به ختموم که خیري د هغې نه مراد څه غریبی نه غریبان به ختموم چې په ملک یو غریب پاتې نه شي او ټول مردار شي بوټو د روټي کپڑے مکان وعده کړی و که نه لوري ویلي چې غربت به ختموم که نه اوس غربت ټولو له په دا سومبی ورمنډلو که نه تاسو خیال راغی بل به راپاسي رونو زه کمیونزم راولم د چین په شان نظام او د روس په شان نظام راولم چې مساوات وي نو یو ته مې چې کمیونزم چې راولې اول د خپل بلډینګونه بنگلې پلازې پیجارو گاډي دا ټول په دې غریبانو تقسیم که په خپل کور خو کمیونزم راوله نو بیا به په ملک راولې کنه په خبرګو کې نه چې په خبرګو کې نه نو سم هغه پسې ټوکرای ټوکرای کېږي دا هغه قبایل دي زه د دې خبرې گوایم زه چې بوټو صاحب په خپلو جلسوں کې وی کہ میں 1 منٹ میں کشمیر لوں گا میرے پاس 70 لاکھ قبائل ہیں 80 لاکھ قبائل ما سره دي دا هغه قبائل دي چې تا به پیندو یې نن هغه قبائل ستا لور چې دا هغې اپریشن یې کوي او ښځې او بچي والا په کورونو کې په لانچرو باندې وي دا څه د انصاف خبره ده نو دام خدای عذاب دی چې سړی له خپله مور په بدو شي که نه ده بېنظیره خو د قوم وزیر اعظمه چې ده خو زمونږ مور ده که نه اوس چې مور راته خدای په نالت کړې ده نو اوس مونږ څه لغاریم پلار دی او دا مور ده نو خدای درته مور او پلار په غضب کړي دي الله مل شه خو بیا ستا تاسو هغه دا قبایل هم خدای پیژندلي دا خدای پیژندلي دوی له چې سرکاري سړی ورشي گورنر یا صدر یا وزیر اعظم کنه الله چې هغه ګډان وګوري هغه دروازې وګوري هغه ګنټې وګوري دې لوړګي خیبر جنسه ته وزیر اعظم اتلې وه د 20 لکھ روپو ګنټه ورته جوړه کړې وه اوس که زه ووایم چې بجلیګر ملا درځي او د 2 روپو ګنټه مړی ملو خو 15 پیسې دلته زمونږ دکان ته یو تفریدی راغلی او دوایي اخسته نو او یا 80 روپو دارو ما ته چې دا ماشوم لږ دم کا مالم پیسې راکه که نه وایي چې ملو خو 15 پیسې دي نو مل دا 80 روپو انګریزي دوایي باندې دي 80 روپۍ ورکې او زه به په قرآن وایم نو ماله 15 پیسې راکې دا داسې کوله پټکې به پس جوړ کړی تیار کړی او صاحب چې گورنر لاړ شي یا بل وزیر اعظم لاړ شي او کوله پټکې به ور پر سر کیو بیا به چېرته لاس ماس ورکړي نو ښځو له به ورشي چې خلو چې ښځې داسې ټینګ لاس خو یې راکړه که نه داسې ټینګ لاس یې راکړه چې پسې ویم خوڅاولم وایه داسې ده که نه ده په باړه کې داسې کوي که نه کوي ښځو له بیا لګېږي چې خدای چې ګورنر صاحب داسې ټینګ لاس راکړه چې پسې ویم خوڅاولم خدای چې څه کوي ډېر ښه کوي خو
مونږ تم څه سوچ پکار دی او پکار نه دی. لاس چې مات شي د هغې سړی علاج کوي. که دا قوم خراب دی نو بحیثیت پلار یا د بحیثیت خور بحیثیت مور د دې لاس علاج پکار دی. دې سره تصادم نه دی. اولاد چې هر څومره خراب شي څوک یې ولي نه، په خپل رعیت څوک ګولی نه چلی، د خپل رعیت د اصلاح کوشش کوي. و ما عزیزانو د هر څه چې در سره کیږي، من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد. وای زه د بل چا د لاسه نه جاړما، ما سره چې څه کوي نو خپل یارې کوي. په خدای مې دې قسم نن پاکستان ته د الله نظر کرم نشته، دا الله ارادي ورته ښې نه دي. نو انتظار کوئ چې په کوم رنګ عذاب کې به خدای رانیسي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته التجا وکئ، دا دعا کوئ چې یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله وکړه. دا ته چې په کوم حالت کې اوسېږي که نه، که دا خلک د سبا بیا په ګډېدو هم دې خلکو ته ونه لیده نو په دې مخ میتو کا. دا قوم به بیا ګډېږي، بیا به ګډېږي. زړه مه خوره. دا ما ته معلوم که سبا د الیکشن اعلان وشو، ته به وګورې ښځې او نر به بیا ببر شي، ښځې به بیا چیرمینې شي. زمونږ ښځې د الیکشن په وخت کې چیرمینې شي. په دې کورونو باندې ښځې ګرځي. بجلیګر ملا به الیکشن ته ولاړي نو د بجلیګر ملا لور او ښځه به ګرځي چې بجلیګر ملا ته ووټ ورکوي. نو یا الله په هغه ورځ باندې ماله مرګ راولئ چې زما ښځه او لور ماله ووټ غواړي. زه به ښځه او لور ګرځوم چې ماله ووټ راکوي. و په شرمونو وشرمې. نن ستا اسمبلی د دې شرمېدلو نه ډکې دي چې دا غولانځورو به ورته ووټونه غوښته. دا میګانې به وې او په کورونو به ګرځېدې او دا غولانځورو به ورته ووټونه و. او د غریبانو خپلې غولانځورې ورته راایستې وې او په پولینګ سټیشن کې ورته څه کړې وې، ایجنټانې کړې وې دا غولانځورې. سبا به بیا داسې دا ملک د ووټ او دا ملک د قابل نه دی، نه د ووټ قابل دی او نه د جمهوریت قابل دی. بالکل شخصي حکومت خجابر چې کړک څوک کوي او سر ته هلته لړه کوي. نن ستا د پوډرو څومره کیسونه دي په صوبه سرحد کې. په عربو کې چې یو کیس وشي د پوډرو تړاک سر ته هلته لړه کوي. ته وګوره چې بیا مانه څوک پوډر خرڅ کړي که په دې پوډرو کې خو ته ورسره شریک یې. ستا په جازونو کې ځي امریکې ته، ستا په جازونو کې ځي لندن ته، ستا په جازونو کې ځي سعودي عرب ته، ته ورسره شریک یې. لسو کسانو نه سر پرې کومه د پوډرو نوم خو د څوک والي په دې ملک لسو نه. نو هر څه چې کوې وروره ته راسره یې، ته راسره یې. زه چې کومه ګناه کوم ته راسره یې. ما ته یو سړي ویلي چې تاسو دا مړو پسې خیرات چې دا مولیان خورئ دا جایز دی که ناجایز دی؟ ما وی چې که جایز یم ته راسره یې او که ناجایز یم ته راسره یې. ویل ولې؟ مال خو زه یې خورم او ته یې کوې که نه. خنزیره که تا نه کولې نو ما به څه ډه خوړی نو مې کوه که نه. هغه پیسې چاخوار غریب له ورکړه، چېرته جومات کې ولګوه، چېرته کوی پې وباسه، چېرته لار پې جوړه کړه. خو ته یې کوې او زه یې خورم. صرف دومره کار دی. یو سړي ما ته وایي چې دا د امریکې ما وی چې مونږ نه زیات تاسو یې. تاسو څوک مل دا حکومت د امریکې خیرات غول دي.
دومره دی چې مونږ یې په ګوته سټو او تاسو په کاشوغه خورئ. ٹھیک شو، مال راشي نو په ګوته یې داسې وسټم او ته په هوټل کې په کاشوغه خورئ نو غلخواره دواړه یو، خو ته په کاشوغه خورئ او زه په ګوته سټم. نو تھرو آؤٹ ملک ستا د امریکې تالی سټ دی تھرو آؤٹ. اوس څه چې ته کوې په دې ملک کې د امریکې خوشحالولو دپاره یې کوې. زه پوه یم ته دومره نادان نه یم. که خدای دپاره دې کولی اول ملګری دې زه یم، اول سرمانه پرېږه چې د خدای دپاره وي، او زه یو جرم کوم اول سرمانه پرېږه. تو دا څه چې کېږي ستا ملک کې د امریکې دپاره چې امریکا دې خفه نه شي، که خدای خفه کېږي کروڑ ځل دې خفه شي. نو عزیزانو انجام بم دای انشاءاللہ. دنیا مم خرابه ده، دنیا ښه ورځ به نه ګورئ چې ټیپر وي غوښه بنی، چې غوښې ټیپر بنی. ته پوه شو په خبره چې تیل وي غوړي بنی، چې غوړي وي تیل بنی. چې پرتوک دې نه وي کمیس به دې زوړي، چې کمیس دې نه وي پرتوک به دې زوړي. چې کېړۍ پونده دې شلېدلي بله به ورپسې درې ټانکې نور شلېدلي. دغسې به یې بچی دې به دې در په در خاورې په سر ګرځي. اف ای به کړي، ایم ای به کړي، بی ایس سی به کړی، در په در خاورې په سر به ګرځي، چپړاسیتوب به ورته نه ملایي. داسې ده که نه؟ ټول پاکستان کې وګوره اف ای بی ای ایم ای سی در په در خاورې په سر ګرځي، چپړاسیتوب ورته نه ملایي. او چا د چا په لاس کې دي هغې منډۍ لګولې ده په چپړاسي باندې 50,000 روپۍ دي. ډېر شکر. باغ باغ کېږم چې درته ګورم او زما په مخ کې دا زوی دې روان کړی که نه. ځکه چې هغه ورځ مې یو سړی ولیدو نو هغه به په سایکل مخ کې جنډه لګولې وه داسې داسې. نو ما ته راغی ویل چې یاره دا زوی مې بیه کړې ده. ما هغه جنډه څه شوه؟ ویل یاره بس یې کې خو نه ټلیفون مې راواغستم، مالوس ټلیفون کوم او جنډې والا ته دې ورلېږم. ویل هلته بله ورځ پولیس والا په بټ باندې ووالم، داسې لړه کړم چې ورغلی وم او په بټ یې ووالم. مال بس هغه جنډه راله او په ځان یې ولګه. وروره کار ټول په هغې کې دی، کار په بجدیګر مولا کې نه دی. بجدیګر مولا باندې څه ټیپر خرڅی؟ نه مې در نه ووټ اخستی، نه لیډر یم، نه ممبر یم، نه وزیر یم، نه سیم نه سیم. یو آزاد سړی یم. چاته مې چې خوښ یې لسه ته ورشغم، پروا د بادشاه هم نه لرم. مرګ او ژوند مې د خدای په لاس کې دي. خدای ژوندی کړی م او خدای به مې مړ کوي. خاورې رانه هېڅوک هم نشي اخستی. یو ګز کوتی به راته څوک وکړي، پکې به مې خاښ کړي. خبره خلاصه. جایګیر جایداد کروڑونه اربونه روپۍ نه لرم چې رانه به پاتې شي به چې های های. زما د 50 کالو داسې تجربه شوې ده، داسې. بل ما علم قیافه ویلې ده. علم قیافه، علم قیافه دې ته وایي چې سړي ته داسې وګورئ نو د سر نه تر خپو پورې درته پته ولګي چې دا د دې قامت سړی دی. پوند یې پېژنم، پوند. والله العظیم چې سړی مې په مخ کې تېر شي پوند یې پېژنم. تاسو ما ته معلوم، ځان راته معلوم. زه پوهېږم زمونږ سر سره به په قبر کې دا معامله کېږي. په دې تنور کې هغه د هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او نورو ښځو پسې به ګرځېده. پاکستان کې وګوره دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل مړونه او خاوندان یې وو او نورو سړو پسې به ګرځېدې. اوس سهار نه تر ماښامه پورې ګرځئ. په دې پاکستان کې وګورئ چې د ښځو دا حال دی که دا درو. د پیغمبر دا حدیث رښتیا دی او که درو. که مې درته په سترګو ونه ښوده، په سترګو، نو دا ګیره به درته کله کړم په سترګو. ماسخوتن را سره شو صدر ته بوځم او زه به داسې ګیره پټه کړم او په سړک به ودرېږي او یا به په رشکه کې یا په موټر کې سواره شو. ته وګوره چې څومره ښځې لاس درکوي.
زه ناستم په موټر کې او جینکو لاس ورکو موټر ته ډرایور ورته ودرولو چې ودرولو ड्राइवर तो वही चे कहाँ जाना है हमें भी ले जाओ ना ड्राइवर वर्त वही चे तीरमान की शरीफ बैठे हैं जे वर्त अगी जमात तदा से तो माँ को गिरा पटके मटके क्या खंदला मंडी की ड्राइवर मारुस तो न पशु को वालो मलदा दी सोकड़ वेलदा में स्टाइलम की नोरा इजाफा रावस्ता चे टोल अशपप दे सरको दा नाटक लगे दे टोल अशपा तो खुदा कसम चिस्ता पाकिस्तान की 80% खलक चे दे खपलो खजो न खबरम नहीं ची बेगाई चरता शपा तेरा करे हुआ सार चराशी चरता तली वे खजे सवेले में लगा ना जोड़ा वागई करम शपा हाँ उसे लग तबियत खो दा बड़वाती पुख्तन हुई تاسو دا غریبانو وای په ایمان اخو د سرمایدارو خزیدي کنه سویلای چې د چای دا غریبان دا د کوساډه به ځامن وای دا د سټماري موټماري اوسم بوزم اوس جمعه ورځتا دا خون بابا دیره تا اوسم بوزم تاسو په ځای کریم زور کو سید حسن پیر زیارت शेख हबीब साहब जियारत था पिंजो पीरान होता उसम बोझम दे गरीबो सुमर खजे पके बेसड़ी गर्जी उसम बोझम ब्याद जुमे वरज द कोची बाजार था उस और कोची बाजार की सुमर दुकानदारान चीदी दनन आलकानी की नोली په کپړو نامي خېدي ما واخلا څه شي وای کنه ټول د جرندو نوتی یي زما مخکم ځان نسبرګان جوړ کړی ته وو جرندو نوتی یي ما واخلا نو بجاج تبوي ما والا کپڑا راواله نو غالک ورته دنه راشه کنه پستر کوي درته زه اندازون تقلید نکوم په خدای دې باور شته چې ما یو کیس داسې لیدلې دی چې بورکا مې په سر کړې وه یو سړي ته مې وویل چې زه دا نه منم چې دا سړي ښځه به دسي ویل خلاصه خبره بس کور نه بورکا راوړه او بورکا مې په سر کړه چې بورکا مې په سر کړه پې باندې ورننه ایستم چې ورننه ایستم ما ته وګوره بس زه بار راووتم उसे तरालू बोरका में वर्कड़ा वाला माल यकीन मेरा बंद वाह हो रही द कम सड़ी खजा चे द बगैर इजाजत द मेड़ना बगैर द डॉक्टर ना द इलाज ना द दारो ना द मोर मरना द प्लार मरना द रोर मरना द मरीज वंदीना बेला नागा दे खजा बार उस्ता तप पहाती का द बगड़ो दलाए न दे जनाजा कीगी न दे खुदाए बखी न दर पसे दवा खुदाए मनिया दवा द स्पी गुंदे स्टाप दे मख खुदाए जरूरी नन टोल दासी दी करने टोल मल्क दासी दे करने दे वाए पे ईमान और दा खुद जमा द कोर खबर न दा अजीजानो जमा द कोर न दा खुद कुरान खबर ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قرآن میں قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تاخذ قرآن خبر اس چې د قرآن غوندي قانون خلاف ورزي کما خزا د میړه په سلاو کی دا میړه به دلا او خزا به ډمه هی کنه بھئی نن ستا ټول ملک داسې ټول ملک لا بعد سم مولا پکې وایي چې د نواز شریف نه بے نظیره خدا خدای ښه کړی ده چې داسې سری شونډې نه راغاړه د چاینو بوډاګانم په ایمان کا ورته
زمونږ یو نیکه کېږي نو هغه لا چېرته نسي ټلویزیون را لېږلی دی نو په ټي وي کې چې وګوري د بېنظیرې فوټو نو ما ته وایي چې وړکې په دا وړکې پسې ډېر باد مایا الله چې په ډبلو کې وګورم چې اترې دې مې دا زړه خوشحال وي